دا وظیفه خامخا وکړئ انشاءالله العزیز ټوله زندگی ټول کال به درته فراحي وي. الله مو د حیا په جامو کې پټ ساته. الله مو تاسو وکړه نو ټول کال به در باندې مال فراحه، رزق فراحه، روزي فراحه، دست غیب نه به درته روزي ملاویږي. اسیم د شعبان د 20 تاریخ یعنی د شپې نن کله چې شعبان وي شلم نو شپې ته بیا 20 شپې و دغه شپه یو وړه غونې وظیفه درته ښیمه انشاءالله العزیز. هغه وظیفه چې تاسو وکړه نو ټول کال به در باندې مال فراحه، رزق فراحه، روزي فراحه، دست غیب نه به درته روزي ملاویږي. اسیم د شعبان کې عبادتونه کوئ، تهجد یې کوئ، ځکه چې رمضان ته پریکټس وشي، ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم روجې نیولې پکې. نو علما یې چې 15 شعبان نه مخکې روجې نیسئ او 15 نه بعد مو نیسئ. یو خو بیا روجو سره مکس کېږي، بیا سبا به خلک راځي چې دې نه مو روجې شروع شوي دي، بیا خلکو کې افراط تفریط شروع کېږي. او بل دا چې رمضان ته بیا ځان دمه کړئ او 3 اشري وي که نه، یو رحمت دی، بل مغفرت دی، بل د جهنم نه ازادي ده. نو دا رحمت چا دپاره دی علمایي؟ دا هغه چا دپاره دی چې دی پیله رمضان راشي او بس دی توبه او استغفار او بس هر څه ګناهونه ختم پرېږدي او بس الله ته متوجه شي. نو دته پیله روژه رحمت جوړ شي، پیله عشره دته رحمت جوړ شي. نو انشاءالله چې پیله روژه راشي چې موږ دپاره رحمتونه وي انشاءالله. تهجد یې شروع کړئ، تهجد یې کوئ. مخکې نه پېشمني ته خو به واسئ، بیا د ګرانې اوس چې تاسو دا پریکټس هم وشي، چې تاسو پېشمني ته پاسېدو پریکټس هم وشي، تهجد کوئ. نو تهجد ته چې پاسئ په 21 شپه د شعبان، نو تاسو به څه وکئ؟ تاسو به یو هر څومره تهجد مونځ چې کوی شی وکئ، هغې نه پس اخري کې به اذانونو نه مخکې یعنې پېشمني په ټایم کې تاسو به 2 رکعاته صلات حاجت وکئ. چې 2 رکعاته صلات حاجت مو وکړل نو بیا به ورپسه 100 پیرې درود شریف وایه. 100 پیرې درود شریف، هر کوم درود شریف، هر یو درود شریف چې کوم درته اسان او د هغې نه پس به بیا 500 پیرې حسبنا الله ونعم الوکیل، حسبنا الله ونعم الوکیل، حسبنا الله ونعم الوکیل 500 پیرې وایه. او د 500 پیرې نه بعد به بیا 100 پیرې بیا درود شریف وایه. اول پشان څنګه چې اول وي درود شریف 100 پیرې بیا وایه او بیا به څه وکړې؟ بیا به ښه مزېدار دعاګانې وکړې. او انشاءالله العزیز ته وګوره څنګه ستا دعاګانې قبلیږي ښه د زړه نه. او داسې دعاګانې چې ځان دپاره مه غواړئ، خلکو دپاره، مسلمانانو دپاره مه غواړئ او خپل ورور دپاره ومه غواړئ. زه هم تاسو دپاره غوره دعاګانې کوم، دعاګانې بل دپاره ډېرې قبلیږي. نو تاسو کوشش وکئ چې په دې باندې عمل شروع کړئ. انشاءالله العزیز 21 شب را روانه ده، نن غالبا 9 شعبان دی، ورته شته یا 10 ورځې تقریبا. نو هغې باندې دا وظیفه خامخا وکئ انشاءالله العزیز ټوله زندگی ټول کال به درته فراحي وي. الله مو د حیا په جامو کې پټ ساته، الله مو خوشحاله ساته، الله مو ټول غمونه، فکرونه، پریشانۍ، تکلیفونه، قرضې د خپلو خزانو نه ادا کړي. او الله پاک د تاسو ټولو ته د زړه سکون او خوشحالي په دواړه جهانه کې سره دې موږ نصیب کړي. و آخر دعوانا ان الحمدلله.